सुनो 90 सेकंड سره زم همیرا او د نن ورځې مهم خبرونه. پاکستان او بحرین ترمنځ د صحت په شعبه کې تعاون نور مضبوطولو لپاره چیرمن جوائنٹ چیف آف سټاف کمیټي جنرال ساحر شمشاد مرزا اسلام آباد کې د کینګ حماد نرسنګ اینڈ اسوسییټ میډیکل ساينسز پرانستا کړی دا. ډیره اسماعیل خان تحصیل درابند کې د سکیورټي فورسز کاروایی دوران د کل عدم تنظیم ټي ټي پی 14 ترهګر وژل شوي دي. سکیورټي فورسز اپریشن نورستا علاقه د ترهګرو نه د کلیرنس اعلان هم کړی دی. کوز دیر کې مبینه غیر قانوني مایننګ په ضد احتجاج جاری دی. مظاهرینو وینا ده چې 13 کلونو راستي قیمتي کاڼي کم نرخونو باندې نورو ضلعو ته لیږل کیږي او په غیر دھماکو کې سکولونو او مدرسو کې ماشومانو ته صحت خطره هم ده. نو دا مایننګ دی فوري توګه ودرول شي. سرحال پیښور کې د وړو نرخونه یو ځل بیا زیات شوي دي. په 2 ورځو کې مکس وړو 100 کیلو نرخ 2150 روپۍ او فاین وړو 100 کیلو نرخ 300 روپو ته رسیدلی دی. د خیبر پختونخوا حکومت سرکاري ملازمینو لا بغیر سود قرضه ورکولو سکیم معرفي کړی دی. جمرود کې منشیاتو سمګلینګ په ضد اپریشن جاری دی. پولیسو کاروایی کې 14 کیلوګرامه آیس برآمد کړي او ورسره ملزمان هم نیولي دي. دا تر دې دمه مهم خبرونه نورو خبرونو او معلوماتو لپاره سنو پختونخوا سره اوسئ.